الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کے رب العالمین مونگتا دا میدان محشر او دا حساب کتاب یو منظر بیانی چی وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کی بدو منگا تلی دا انصاف پورز دا قیامت یو میدان بلگیو اغی کی بتلی دا انصاف لگیو ہر سڑی تا بخپل خپل حق پورا میلاوی گی پورا نو اللہ وی منگ بکی دو تلی دا انصاف تلی با اولگی نو علماء وی چی دا یو تل دا و کن دیری تلی دی اللہ قرآن کی وی منگ با اولگو تلی دا انصاف نو یو توجیح علماء دا کی چی دا ہر عمل با مختلفی تلی نو تلی با دیری لکنن دنیا کی دا وسپنی طول پا جدا تلکی گی و دا سرو زرو طول پا جدا تلکی گی جسی با مختلف عملون با مختلفی تلی زکوی وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ او بعضی علماء جواب کی اغوی نا دا طلب یو تلی خدا با دمر غٹی چی دا با دا دیرو تلو برابری نو زکا اللہ وی وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ مونگ با تلی کی دونو دا با تل یوی خدا با دا دنیا تل نوی گوری دا با دیر غٹ تلی دمر طلبی احادیث و مبارکو کے رازی دمر غٹ چابڑی بیوی دمر غٹ طلبی چی زمک و اسمان بی پیو چابڑی کے رازی دمر غٹ طلب اللہ منگت لگئی وَنَضْوَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یوان یو ورس خو وفات کی دل دی یو ورس خو دی تلی لتل دی کنا یو ورس خو پیششتا کنا یو ورس خو حاضرشتا کنا کلگا مودا دا او کدیر دا خو حاضری خوشتا کنا ملک الموت راغی پا موسیٰ علیہ السلام بس ویسل رالی ویتان روح قبض کوما موسیٰ علیہ السلام چی پا سپیڑو و جستر گئی تی ویستل اگر رب للار ویتا زدی سی کس لولے گلم چی اگر مرگ نخوخی اتاول زولے گلم چی دن روح والا رب العالمین ورطوی بیا والا ورش موسیٰ علیہ السلام اللہ دیر جلالی شان ورکڑے دیر جلیل القدر پیغمبرو جلالی شانیو وی ورش داسلو دیسی کار وکا چې د موسی علیہ السلام خواته ورشي نو ورته وایا
چې په یو غویي باندې د لاس کېده د پاسه او چې د ستا د لاس تلاندې څومره ویښتان رالل نو د هر ویښته په بدله کې به یو کال عمر درکو چې څومره ویښته د لاس تلاندې رالل د هر ویښته په بدله کې به یو کال ژوند درکو وی داسې وکړه ملک الموت چې راغی موسی علیه السلام ته یې داسې وي نو موسی علیه السلام ورته وی ښه دا خو ټیک ده خو چې هغه ویښتو په حساب هغه ژوند ختم شي نو بیا به مرګي نو وی چې یو ځل مرګ دی نو بیا مې اوس قبول دی وی بس اوس رانه روح واله نو یو ځل خو مرګ دی که نه کال دی 2 دی او 10 کاله دی او 20 کاله دی او 13 کاله دی خو یو ځل مرګ شته ونضع الموازین القسط لیوم القیامه دغې تلې ته به الله مخامخ کوي دغې تلې ته به ودرېږو دغې تلې ته به حاضري کوو ګورئ ښه ګواهان نشته ښه ته وایي زه به ګواهان بوزم دلته خو یو بوزو بل بوزو په دروغو ګواهان بوزو حاضري کو گواهی به نه چلیږي گواهان به نه وي الیوم نختم علی افواههم په ژبه به وله په خوله به وله مهر ولګي چپ ته به خبرې نشي کولی نو ګواه خو په لرې ځای خبره ګواه به هلته کار ورکوي چې کله ته خبرې کولی شي نو ستا په خوله باندې به مهر ولګي باز چپ ته به نن خبرې نه کوې لاسونه او خپې او غوږونه به په خپله شروع وکړي بس دا ټول به ګویا شي دا به فري شي د الله حکم چې ورته وشي نو بیا به لاس خبرې کوي دا ټول اندامونه به خبرې شروع کړي چې څه یې کړي هغه به بیان کړي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه تاسو ته پته شته دغې تلې ته چې مخامخ شو نو ړومبې حساب به د څه کېږي ړومبې حساب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اول ما يحاسب به العبد يوم القیامه الصلاة د ټولو نه ړومبې چې تلې ته مخامخ شي اولنی حساب چې کېږي الصلاة دا به د مونځ شروع شي ړومبې حساب مونځ ته به بنده مخامخ شي مونځ یې را مخامخ کوي ړومبې حساب به قیامت کې د مونځ کلیر کېږي اوله معامله به د مونځ نورې نیکۍ رستو دي ښه نور عملونه رستي دي ښه اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ړومبې چې د الله عدالت ته پیشیو شي نو ړومبې حساب به د مانځه کېږي ړومبې به دا سوال او جواب شروع شي نبی علیہ السلام فرمائی فَإِن صَلُحَتْ که د چا مونځ پوره راوخت صحیح راوختو صلحا سائر عمله ټول عملونه به درست راوخیږي وَإِن فَسَدَتْ که د چا مونځ کې خرابي راوتله فَسَدَ سائر عمله ټول عملونه به یې ضایع شي د مونځ نه به اول حساب کېږي چې اول په سړي باندې د کامیابۍ اعلان وشي دی به کامیابي انشاءالله او چې اول په مونځ کې گیر شو نو بیا به ناکام وي وګورئ په مونځ کې به خامخا ګیریږي ولې به نه ګیریږي حدیث مبارک کې راځي چې فرض مونځ کې کمې راوځي نو وی به چې سنت وله وګورئ چې سنتو کې کمې راوځي وی به نوافل وله وګورئ نو چې د جمعې په مونځ کې کمې راوځي وی به چې سنت وله وګورئ نو سنت خو د کړي نه دي د جمعې په ورځ سنت خو د کړي نه دي او منځ به ته داسې منځ وکړې چې څنګه د الله د شان موافق و ته یې په سرتوره کوې مټې دې وښلي یو کته او بره ګوري او لږیې منځ کوې وایي چې دا منځ به زما پوره راوخیږي نه چې منځ کې فرضو کې کمې راوځي وایي به سنت وله وګورئ سنت شته چې د فرضو تکمیل پې وشي نو سنت خو د کړي نه دي نو د جمعې په ورځ خو د سنت کړي نه دي نو په څه وله دا منځ مکمل کړو دې کې به موږ نه تپوس کړي مولي صاحب په سرتوره مونځ کېږي زه ورته زه دا نه وایم چې نه کېږي زه خو د نه کولو فتوه نه در کوم خو زه وایم دا د سرتوري مونځ به دې تلې ته مخامخ کېږي بیا یې ګوره چې وزن به یې څومره چېرته به د سرتوري مونځ وي چېرته به په سر پګړۍ سترګو نه به اوښکې بهیږي او رب ته به مختورن ولاړې چې
چې منځ ته ودرېږې وایي دا هغه منځ دی چې قیامت کې به د ټولو نه ډومبې حساب زما سره د دې منځ کې نن ته حساب ورکولی شي چې دا ودرېږې الله اکبر شروع چې وکې سبحانک اللهم منځ وایه او ترجمې ته سوچ کوه پاکی د رب لره الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفتونه رب لره دي نو منځ ته ودرېږه او د منځ په ترجمه باندې غور کوه د منځ ترجمه زده کوئ چې منځ کې توجه نه ګډوډه کېږي ښه نبی علیه السلام وایي داسې منځ کوه گویا چې ته رب اینی داسې منځ کوه چې ته رب اینی که دا تصور دی نشي پیدا کېدی نو کم از کم دا تصور پیدا که چې ما رب اینی ما ته کیمرې لګېدلي دي الم یعلم بان الله یرا دا بنده نه دی پوه چې ان الله یرا چې الله ییني ما رب اینی منځ کې ډېر اهتمام شروع کوي کره منځ شروع کوي دا منځ براله الله تلې ته مخامخ کوي او تله د میزان وي تله وي خدای خبر چې دی منځ کې به څومره وزن وخیږي صحابي په مانځه ولاړ دی پیره کوي په مانځه ولاړ دی غشی راغی ولګېد پې بل غشی راغی بل راغی مونږ چې مچ کیري نو سر پسې واړو غشی راځي او لګي چې ارتاویدو ته نږدې شو نه بل صحابي راویښ کو هغه چې ورته وکتل وی تا زه وختي ولې نه راویښولم ته خو مرګ ته نږدې شوې هغه ورته وی قرأت کذا و کذا زه په منځ ولاړم پلانې صورت مې وی ډېره مزه یې راکړې وه ما مونځ نه کټ کو ما له مونځ داسې خوند راکړ داسې منځ باندې به ولاړو چې د غشي پته به نه لګېده غشی راغې ولګېد داسې منځ به صحابه کرامو به داسې منځ کو داسې منځ به یې کو نو اول به د تله کې د ټولو نه ډومبې به د منځ تول راله کوي او خبر یې ټول عملونه چې نبی علیه السلام ته میلو شوي دي نو جبریل امین د اسمان نه ځمکې ته راغلی دی حکم یې راوړی دی زکات دی روژه ده حج دی خو چې کله د منځ فرضیت کېده او منځ حواله کېدو امام الانبیا رب العالمین اسمان ته وخېجو نبی علیه السلام وایي دومره بره وختمه چې ما واورېدو صریف الاقلام د قلم اواز مې واورېد د قلمونو اواز مې واورېد دومره نږدې ختلی وم الله هغه ځای ته وغوښتو ښه نبی علیه السلام فرمایي فورجه سقف بیتي یوه شپه وه د کور چت مې سوری شو دا به اوس امت ته مونځ میلاویږي د نبی علیه السلام د سترګو یخوالی به میلاویږي وی فورجه سقف بیتي وی د کور چت مې سوری شو و انا بمکه او زه په مکه مکرمه کې وم د کور چت مې سوری شو چې ومې کتل نو جبریل امین راکوش د کور چت مې سوری شو جبریل امین راغی چې راغی جبریل امین راله ډاریک سینه وسیرله او یو لوښی ورسره و د سرو زرو حکمت پکې پروت او ایمان پکې پروت و حکمت پکې او د حکمت او د ایمان نه ډکو یو لوښی او د سرو زرو د حکمت او د ایمان نه ډکو وی سینه راله وسیرله او هغه راله داسې دنده په دې سینه کې ورواړو د حکمت او د ایمان نه ډک لوښی راله سینه کې واړو او بیا یې راله سینه وګنډله دوباره یې راله سینه برابر کړه اپریشن یې راله وکړو شق صدر یې وله وکړو د سینې شلول دا چرته روان دی ده ته به څه میلاویږي د امت ته به یوه تحفه میلاویږي ګوره تمهیدات څنګه دي د مانځه د میلاوېدو سینه یې راله وسیرله او هغه لوښي کې ایمان او حکمت راوړی و هغه یې راته په دېړه باندې راواړو او بیا یې راله سینه برابر کړله او یې د لاس نه ونیوم چې راځه وی روان یې کړمه چې اول اسمان ته ورسېدم اواز یې وکړو افتح کولاو کوي دروازه تپوس شو من هذا څوک یې وی جبریل امین یم وی چې بل سره څوک دی جبریل امین ورته وی محمد دی را سره صلی الله علیه وسلم دا د معراج سفر کیږي
محمد دی را سره. وی چې دی را غوښتلی شوی دی، دی را غوښتلی شوی. ما ورته وی چې او وی دروازه یې کوله وکړله. وی چې ومې کتل، یو کس مې ولیده، ښي طرف ته روحونه دي او چپ طرف ته روحونه دي. چې داسې ښي طرف ته وګوري نو په جړا شي، چې داسې چپ طرف ته وګوري نه، چې ښي طرف ته وګوري نو وخاندي، او چې چپ طرف ته وګوري نو په جړا شي. او کس دی دقه روحونه دي یو طرف ته او بل طرف ته دي. ما جبریل امین نه تپوس وکړو دا څوک دی؟ وی چې دا آدم علیه السلام دی، دا بابا آدم دی. ښه ما ته وی چې مرحبا بالنبی صالح والابن الصالح، اے پیغمبر صالحه، اے بچوڑیا صالحه. آدم علیه السلام خو نیکه دی که نه؟ نورو پیغمبرانو چې به ورته سلام کو وی بالنبی صالح والاخ الصالح، اے رور صالحه. او آدم علیه السلام ورته وی مرحبا بالنبی صالح وابن الصالح، اے بچوڑیا صالحه، مرحبا مرحبا، پخیر علی پخیر علی. آدم علیه السلام سره مې ملاقات وشو. دا آدم علیه السلام دی. ما تپوس وکړو چې دا څه دي؟ وی چې دا دی چې ښي طرف ته چې دي دا هغه ارواح دي چې دا به جنت ته ځي، او دې ګس طرف ته چې دي دا هغه ارواح دي چې دا به دوزخ ته ځي. نو آدم علیه السلام چې ښي طرف ته وګوري نو خوشحاله شي، او دې طرف ته چې وګوري دا ارواح ویني چې دا به جهنم ته ځي، نو آدم علیه السلام په جړا شي. دا باب آدم علیه السلام دی، بچی دی، اولاد دی که نه؟ که جهنم ته ځي د آدم علیه السلام خو اولاد دی که نه؟ نو بابا په جړا شي، او ښي طرف ته چې بابا وګوري نو خوشحاله شي، وي دا جنت واله دی. وی روان کړی وم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ادریس علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام. دې روایت کې دا نشته چې په دویم کې د چا سره او په دریم کې د چا سره، خو د ټولو سره ملاقات وشو. هر پیغمبر له به ورته یو به ورته وي مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، روره نیکه په خیر علی، مرحبا مرحبا مرحبا. وی ابراهیم علیه السلام مې ولیده. ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات وشي ما ته وی چې واپس کله کوز شي نو امت ته به دې ووایي چې السلام علیکم، ټول وایي وعلیه السلام. دا حدیث چې درته راورسي که نه، دا ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته ویلي وي چې ورشي نو امتیانو ته به دې ووایي چې پلار هم وی چې السلام علیک، په تاسو دې سلامي. نو وی تاسو ورته وعلیکم السلام وعلیه السلام وایي چې په هغه دې سلامي. وی بیا به دې امت ته ووایي چې ابراهیم علیه السلام مې ولیده. نو ابراهیم علیه السلام راته وی چې د جنت خوره زرخیزه ده او اوبه خوږې دي، خوره زرخیزه ده او اوبه خوږې دي. نو چې د یو ځای اوبه خوږي او خوره زرخیزه وي نو هغې کې خلک څه چل کوي؟ کرونده پکې کوي که نه؟ ښه وی ځمکه یې زرخیزه ده، ښه بارداره ځمکه ده، او اوبه هم ډېرې خوږې دي. نو اوبه پې هم شته او ځمکه هم بارداره ده، خو یې خوشی بیابان دی. نو دی امتیانو ته دی ووایي چې ونې پکې ولګي. وی څه ونې دي؟ وی سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله. متیانو ته دی ووایي چې دا وی دا د جنت ونې دي، ځان له جنت کې ونې لګوئ چې ځای چې باغ درته تیار شوی وی خوږي اوبه دي او زرخیزه ځمکه ده، صرف بوټي پکې کرل غواړي. او د جنت بوټي سبحان الله الحمدلله او لا اله الا الله دی. یو پیغمبر سره ملاقات کېدو، وی اخر کې ډیر بره وختمه. نبی علیہ السلام فرمای ما ووریدو صریف الاقلام، د قلمونو د تقدیر چې کوم قلمونه دي د هغې اواز مې واورېد. دومره نږدې ختلی وم چې دومره نږدې شومه نو د رب العالمین د طرف نه راته تحفه د مونځ میلو شوله چې ستا په امت باندې مې 50 مونځونه فرض کړل. ورځ کې به د امت 50 مونځونه کوي، دا ما ستا په امت باندې فرض کړل. وی چې واپس شوم نو د موسی علیه السلام خواله رالم. ما ته یې ولې؟ مې رب را باندې زما په امت 50 مونځونه فرض کړ. وی ستا امت د دې طاقت نه لري، ښه بیا وخیجه رب ته درخواست وکړه چې دې کې کمی وکړي. ما ته پته ده ستا امت طاقت نه لري. وی چې وختم الله پکې صحیح څه کمی وکړو.
بیا واپس شوم وی بیا راته موسی علیه السلام وی چې بیا وروخیجه چې کمې درته وکړي ستا امت طاقت نه لري وی چې بیا وختم بیا پکې څه حصه راته کمه شوله وی بیا چې راکوز شوم موسی علیه السلام راته وی چې بیا وخیجه دوباره بیا وخیجه چې نور کمې درته وکړي دا ستا امت طاقت نه لري وی چې وختمه بیا دوباره وی رب العالمین راته وی چې 15 ته مې راکوز کړله یی به منځونه 15 او اجر به یې د 50 ته میلاویږي دا فریضه هلته میلاو شوله ښه دومره نږدې د الله ذات ته ختلی ومه ما ته وی چې منځونه دې 15 شو اجر یې د 50 ته شو په یو منځ به د 10 منځونو اجر میلاویږي دا د دې امت فضیلت دی وی باس وی چې رالم نو موسی علیه السلام راته وی چې بیا ورشه د دیم طاقت ستا امت نه لري ما ورته وی چې ماله د رب نه حیا راځي نوره ماله حیا راځي ماله د رب د حیا راځي رب راته وی چې 15 منځونه دي او اجر به د 50 منځونه ماله د رب نه حیا راځي زه دوباره نشم تللی نو دا هغه 15 منځونه دي چې نبی علیه السلام له سینه وڅیرله په یو اسمان خیجي او په بل خیجي او د انبیاو سره ملاقات کیږي بیا سدرة المنتهى ته ورځي او هلته ورته دومره یوه اهمه فریضه چې 15 منځونه مې دله په امت فرض کړه او اجر به یې د 50 توی دا د امت له اوس نن امت په هغې کې هم بېغوري کوي نن امت هغه 15 منځونه هم نه کوي نبی علیه السلام صحابو ته وی 3 شیزونه ستاسو د حبب الینا من دنیاکم ثلاث دنیا کې می 3 سیزه خوښ دي نور می څه نه دي خوښ 3 سیزه می دنیا کې خوښ دي نمبر 1 خوشبوی عطر خوشبوی می خوښه ده او دویم نکاح کړي بیبي چې د سړي په نکاح کې بیبي هغه بیبي می خوښه ده او دریم زما د سترګو یخوالی په منځ کې کېښودلی شي دا منځ زما د سترګو یخوالی دی زما امته دا زما د سترګو یخوالی منځ د دین ستن ده منځ د امام الانبیا د سترګو یخوالی دی چې کله به مانځه ټیم شو نبی علیه السلام وفرمیل ارحنا یا بلالا ما ته آرام راوله ما ته راحت راوله بلاله پاسه اذان وکړه چې ما ته آرام راشي ما ته راحت راشي ما ته سکون راشي ارحنا یا بلالا پاسه بلاله او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو د 2 صحابه کرامو په اوږو یې تکیه کړې ده 2 صحابو باندې تکیه کړې ده او مسجد ته د جماعت منزل را روان دی او تاب نو د خپې په ډاګه راښکل شولې ګوتې داسې نیمې شوي داسې را روانې داسې راځي او د امام الانبیا خپو په لار کې نښې جوړولې او جماعت ته مانځه ته حاضرې د منځ پرېښودل په هیڅ صورت کې نشته په ولاړه نشي کولی شریعت وی په ناسته وکړه په ناسته نشي کولی شریعت وی په ملاسته وکړه په هیڅ صورت کې د منځ پرېښوده په شریعت کې نشته منځ دی منځ به کوې صدقې ورکوه ښه کارونه کوه خو دا ټول د فرض مون نه پس کوه چې په سړي باندې قرض 15 روپۍ دی دی رالګي 15 روپۍ صدقه ورکړي دا دی ښه کار کوي دا 15 روپۍ صدقه دی نه ورکړي اول دی دا 15 روپۍ قرضه ورکړي بیا دی الله صدقه چې قرضه پېږي نو د صدقه نه کېږي نو په ده باندې فرض منځ دی دی نوافل کوي دی صدقات ورکړي نه اول فرض منځ وکړه نوافل وروستو دی د ټولو نه مخکې به قیامت کې اولنی حساب چې دی هغه به د فرض منځ کېږي اولنی حساب او دا د ژوند یو معمول وګرځوئ چې منځ په جمع سره کوئ فرض منځ کوئ او په جمع سره یې کوئ که په سفر یې که په حضر یې که په سفر روان یې 2-3 ملګري کېږي یو امام کېږي او 2 مقتدیان کېږي خو منځ با جماعت کوئ ځکه یو منځ چې په جمع سره وشي دې ته په هغه منځ چې کوم منځان له شوی دی 29 درجې فضیلت حاصل دی 27 درجې دا هر ورځ زمونږ نه پوت کېږي د جمع منځ نو منځ او بیا با جماعت منځ دا د ژوند معمول وګرځوئ چې
چې زه به مونځ نه پرېږدم ښه چې اذان شروع شو وایي دا ما ته د رب د طرف نه آواز راغی دا هغه مونځ دی چې د ټولو نه ړومبې به قیامت کې زما سره د دې مونځ حساب کېږي ښه مونځ کې به نیټه وټۍ نه کوئ فرض مونځ په ټیم که بنده ځان جوړی ړومبې شروع به د فرض مونځ نه کوي د فرض مونځ نه به اول شروع کوي امام الانبیا به د فرض مونځ ډېر اهتمام کو ډېر اهتمام به یې کو او دا یاد ساتئ چې کوم نوکر د فرض مونځ نه کوي دی ځان سره کار کې به شریک و دی په نوکرۍ ماله په د دیاړي مه کوه په د کور مه جوړوه چې یو سړی فرض مونځ نه کوي دی ځان سره کار کې مه شریکوه دی د الله سره خیانت کوي دی به تا سره ولې بیا خیانت نه کوي دی به تا سره څه وفا وکړي چې سړی د لوی ذات سره خیانت کوي او پنځه ټیمه فرض مونځ نه کوي دی ځان سره کار کې مه شریکوه ښه د ده په خوله یقین مه کوه چې دی دا اهمه فریضه پرېږدي دی به تا سره رښتینی نشي چېرته ښه دا به رښتینی نه ښه او د مونځ دا برکت دی الله اکبر سړی وایي چې ټوله ورځ مې دا سر الله ته په سجده ایښی وي خدای دې موږ د جهنم نه بچ کړي خو چې وی نبی علیه السلام فرمایي چې جهنم ته زما امت لاړ شي که نه دا به ایره ایره شي خو د سجدې ځایونه به یې نه سوځي ښه دا په باقي چې په کومو ځایونو یې سجدې لګولې دي دا به د جهنم اور نه سیزي چې په دې سجده لګېدلې ده په کم اندام چې سجده لګېدلې ده دا به اور نه سیزي ښه تاسو ته پته شته تاسو ته به څنګه پته لګي چې موږ نه الله خفه دی موږ نه الله خفه دی یاد ساتئ الله چې چا نه خفه شي مال تې نالي صحت تې نالي کور تې نالي رب العالمین چې چا نه خفه شي نو الله تې نه د سجدې توفیق والي بې تندې الله ته نه لګي ښه چې پنځه ټیمه دی الله ته تندې نه لګېد پوه شه چې رب خفه دی رب ما نه خفه دی ما نه د سجدې توفیق رب اغستی دی ښه او علما وایي تا ته به څنګه پته لګي چې زما مونځ قبول شو وایي د مونځ د قبولیت نښه دا ده چې کله یو مونځ پسې دی بل مونځ کو نو دا د مخکني مونځ د قبولیت نښه ده ښه چې د ماسخوتن مونځ دی قبول شي نو سحر مانځله به پاس دا سحر مونځ چې ته مستقل نه کوې نو دا به د یا د ماسخوتن مونځ کې کمې یا به د ماسخوتن مونځ صحیح وي په ټیم به وي خو ته به د ماسخوتن د مانځه نه پس چېرته په یو ګناه کې مبتلا کېږي ځکه درنه الله د شپې خفه شي او سار درنه د سجدې توفیق والي او که نه ماسخوتن چې اوده کېږئ په اوداسه کې اوده کېږئ ښه اودس کوئ بیا اوده کېږئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به اوده کېدو اودس به یې وکړو سر به یې منګس کو او سترګې مبارکې به یې تورې کړلې او لاس په یې داسې د ښي اننګي د لاندې کېښود او داسې به امام الانبیا اوده شو چې اوده کېږئ نو اوداسه کې اوده کېږئ ځکه دا مرګ دا خوب چې دی دا د مرګ ورور دی دا د مرګ ورور دی ښه النوم اخو الموت پته نه لګي وایه که سملمه او بیا پانه سمه نبی علیه السلام چې به سملاسته وی ربه که وفات دې کړم نو بیا را باندې رحم وکړې کو پادې نه سولم او که ژوندی پاتې شم نو ربه حفاظت مې وکړي دا د مرګ ورور دی شاید چې دا سترګې دې پټې پاتې شي او پات نه سي نو مشرانو ته وام د کور واکدارانو ته وام مقتداګانو ته وام معمول جوړ کړئ چې د شپې اوداسه کې اوده کېږئ اوداسه کې اوده کېږئ او دا قاعده ده دا قانون دی چې کم حالت کې سړی ډیر وخت تیری په هغې کې وله مرګ راځي نو چې دی په خوب کې په اوداسه کې اوده شي خو مرګ به هم دغې حالت کې راځي او دا قاعده ده چې کم حالت کې مړ شوې په هغې حالت په الله ته ودرېږو نو چې داسې په پاک حالت کې ملا سو یو مرګ راغلی نو په پاک حالت کې به د الله مخې ته حاضري وکړو او انشاءالله چې داسې پاک حالت کې بنده ودرېږي او دی په اوداسه کې مړ شي امید دی چې د به انشاءالله معامله برابري او علما وایي څوک چې په اوداسه کې ګرځي د ده نه به مونځ نه پاتې کېږي دا اهمه پیدا ده چې د نه به مونځ نه پاتې کېږي ښه او بل اودس چې دی صلاح المؤمن دا د مؤمن اصلحه ده تماچه مه ګرځوه ښه ټوپک مه ګرځوه اوداسه کې ګرځه دا د اصلحه ده اصلحه
او چې د شپې سملې آیات الکرسی وای الله یو فرشته مقرر کړي وي د ساره پورې د حفاظت کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته فرمای بلالا چې جنت می اولیدو نو ستا د خپو आवाज می ووریدو په جنت کې می ستا د خپو आवाज وری وې ته څه عمل کوي وې زما چې کله او دس ما چې سمدستی بل او دس کوم بیا او دس چرته نه ګرځم همیشه په او دس کې ګرځم وې ما دې په جنت کې د خپو د پیزار आवाज ووریدو چې سړی سو پورې او داس کې د سره اسلحه موجود ده شیطان د مقابله نشي کولای نو چې سړی او دس کې ګرځي نو د نه به مونځ نه پاتې کی دا مونځ چې اکثر سړی نه پاتې شي نو دا وجه دی چې په اودس سمې نه راځي اوس په جورابي وباسم صادر بلر کوم او دس په کوم نو مونځ ته پاتې شي. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.